اوس دا مسله دې حد پر رااله چې زنانم هلته کې بوتله شروع شو او دا موږ لپاره ډېر د شرم خبره ده. نو دا ډېر افسوسناکه واقعه ده او زما خیال دا زموږ ټولو لپاره د یو فکر ټایم دی چې دې باندې داسې واقعیات شروع شو او په دې باندې څوک اواز نه اوچتوي او دا خلک چې کم د لوی عذاب نه تېرېږي لګیا دي چې دې نه دوی خلاص کړي. زه نه پوهېږم چې دا د پاکستان حصه نه ده چې د دې مسلې حل نه راوځي لګیا دی. سره زموږ د خیبر پښتونخوا صوبایي حکومت چې دی هغوی هم دې راویښ شي او په دې باندې اواز دې اوچت کړي. بسم الله الرحمن الرحیم. نن یو اهم موضوع باندې زه تاسو سره خبرې کول غواړم. د کچې د ډاکوانو دا سلسله د ډېرې مودې نه شروع ده. څو کاله وشو چې موږ هم دا کیسې اورو چې هلته کې داسې ډاکوان دي او بټخور هم دي او اغواکار هم دي، خو د دې مسلې حل نه راوځي لګیا دی. اوس دا مسله دې حد پر رااله چې زنانم هلته کې بوتله شروع شو او دا موږ لپاره ډېر د شرم خبره ده. زه خو د خپل صوبایي حکومت نه دا درخواست کوم چې پکار دی چې هغوی دې ایشو باندې اواز اوچت کړي. هغوی هم داسې غلي ناست دي، دا مسله د هغوی مسله ده، هغوی په دې کې هېڅ قسمه اقدام نه اوچتوي. بیا دا خصوصا چونکې پنجاب او سند سره تعلق ساتي، نو دواړو صوبایي حکومتونو په دې کې یو کردار جوړیږي او پکار دی چې یو کوارډینیټډ افرټ وکړي او د دې مسلې یو ځل یو حل روباسي. دا بل ورځ چې کوم واقعات وشو، دا کومه زنانه د هغې ماشومه چې هلته کې چا بوتلې ده او د هغې 15 لک روپۍ هم ترې واخیستلې او بیا هغه زنانه یې مغوا کړه. نو دا ډېر افسوسناکه واقعه ده او زما خیال دا زموږ ټولو لپاره د یو فکر ټایم دی چې دې باندې داسې واقعیات شروع شو او په دې باندې څوک اواز نه اوچتوي. د قومي وطن پارټۍ په دې باندې د پنجاب صوبایي حکومت ته موږ دا مطالبه کوو، د سند صوبایي حکومت نه دا مطالبه کوو، وفاقي حکومت نه دا مطالبه کوو چې په دې کې یو کردار دی ادا کړي او دا مسله دی ونس اینډ فار آل حل کړي او دا خلک چې کم د لوی عذاب نه تېرېږي لګیا دي چې دې نه دوی خلاص کړي. زه نه پوهېږم چې دا د پاکستان حصه نه ده چې د دې مسلې حل نه راوځي لګیا دی او دا دومره اپریشنونه وشو او د هغې باوجود د دې مسلې حل ولې نه راوځي. دا یو سوال دی، دا پکار چې وفاقي حکومت هم د دې جواب راکړي، پنجاب حکومت هم د دې جواب راکړي، سند حکومت هم د دې جواب راکړي او سره زموږ د خیبر پښتونخوا صوبایي حکومت چې دی هغوی هم دې راویښ شي او په دې باندې اواز دې اوچت کړي.